پاکستان کې په بالکل افغانۍ د سره منونه بشرپسندي موږ دا بالکل نه تسلیمو د افغانستان خاورم زمونږ خاوره ده موږ د افغانستان نه په جبرن وباسو په افغانستان کې د هغوی د یو کټ ذهن نشته دی افغانان د زمونږ شکریا د پاکستان ځکه ادا کړي انشاءالله عزیز دا به وځي چې دا وخت په شب قدر بازار کې موجود یم کتونکو تاسو ته معلومه ده چې وفاقي یا مرکزی حکومت د افغانانو د انخلا یو فیصله کړې وه یعنې خپل ملک ته د تګ دپاره 31 مارچ ورکړی هغه ډیډلاین اوښتی دی لکه پوره شوی دی او نورو علاقو کې د هغه ډیډلاین نه پس چاپیم شروع شوي گرفتاریان هم شروع شوي دي او دغه ملک کوم وطن بدري چې ده هغه هم شروع شوي ده خو ولې په شب قدر کې لا څه په نظر نه راځي د ذرایع مطابق نن د ذمهدارو خلکو یوه غونډه وشوه یو اجلاس یې وشو او هغوی دغه فیصله وکړه او بلکې متعلقه ادارو ته دغه ذمهدارۍ او ور په غاړه کړلې چې آیا تاسو یو هفته دغه افغانانو باندې وګرځئ ډور ټو ډور کمپین وچلوئ او دوی ته ووایه چې د وطن په رضا باندې پرېږدي او د ملک نه انخلا وکړي یو هفته پس به بیا د دوی غونډه کېږي هغې کې به صلح عمل تیارېږي انتظار به تر هغې دمه کوو خو ولې نن زموږ د دغې خپرونې مقصد دا دی چې موږ به د دې علاقې د خلکو نه او د دغې افغانانو نه دغه پښتو دغه پوښتنه به ترې کوو چې آیا حکومتي واکدارانو یا وفاقي مرکزي حکومت چې کومه فیصله کړې ده د افغانانو د انخلا آیا دغه ښه فیصله کړې که ښه نه ده کړې دغې ته تاسو په کوم نظر ګورئ راځئ موږ سره کتونکو دا وخت موږ سره دلته یو مشر موجود دی د هغو نه دغه پوښتو چې آیا حکومت کومه فیصله کړې ده د افغانانو د انخلا آیا دغې ته په کوم نظر دوی ګوري جی دې باندې بالا افسرانو چې کوم دغه پاس کړی دی بیل او کومه خبره بالا افسرانو کړې ده نو موږ د هغوی شکریا ادا کوو په دې کې هېڅ قسم غلط فهمي نشته دی لہذا انشاءالله عزیز دا به وځي و لږه یو ورځ نیمه نرمي دې ورسره وکړلی شي خیر دی چې ډېر تنګ نشي لہذا خیري هزارونه کې حکومت چې کومه فیصله کړې ده بالکل په موږ دې باندې قایل یو او ټیک کار یې کړی ده هېڅ قدم غلط کار نه دی دا کومه فیصله ده دا ښایسته فیصله ده که نه دا ټیک ده جي صحیح فیصله یې کړې بالکل جي زموږ چې کوم مشرانو کومه فیصله کړې جو ټیک ده جي دا دومره وخت یې د پاکستان کې تیر کړو او اوس ځي دغې باره کې څه وی نو زه خو یم چې دوی د موږ سره په خوشحالۍ باندې اظهار سره واپسی وکړي او لہذا موږ په کار دا ده چې د پاکستان عوامو سره دوی 40-45 سال پوره امن تیر کړل نو په لہذا موږ دوی سره ښه ښایسته په خوش طریقې سره ښه په امن سره دوی موږ رخصتي والي او موږ لہذا په امن سره واپس کو بله خبره دا ده که د دوی کوم کور یا جایداد دلته نو موږ د حکومت او پاکستان عوام د دوی سره دا فیصله په خیر طریقې سره هواره کړی شي چا چې څه حق دی هغه د دوی ته خپل حق حاصل کړی شي مننه یو بل مشر موږ سره موجود دی څه وایي ته په دغې حوالې سره دا کومه فیصله چې حکومت کړې ده دا فیصله یې ښه کړې ده ښه نه ده کړې بسم الله الرحمن الرحیم دا خو ډېره ښه فیصله کړې ده زمونږ د عوامو دپاره هم ښه ده او د دوی دپاره هم ښه ده چې دوی له داسې یو اتفاقي او خبره ورکړه یو ټیم یې ورکړه او افغانان د زمونږ شکریا د پاکستان ځکه ادا کړي چې دوی زمونږ داسې یو کور کړی لکه سړی چې خپلو خویندو میندو ته د دوی سره د ورورولو په خیال باندې موږ هر قسم تعاون کړی دی د کورونو د اوبو که د پیسو راغلی هر قسم خدمت هم کړی اوس د حکومت یو خپل فرض دی په هغه فرض باندې چې دوی لاړ شي او دا د زموږ د عوامو او د دوی د پښتنو یوه خبره ده موږ به په دې باندې د دې نه ډېر خوشحاله او دوی د زموږ شکریا ادا کړي او موږ به انشاءالله تعالی د دوی نه موږ خوشحاله دوی د زموږ نه خوشحاله به ځکه شي چې دوی خدمت موږ کړی دی څه وایي دغه کومه فیصله حکومت کړې ده د افغانستان یا د افغانانو د انخلا وروره داسې خبره ده چې زه حکومت ته هم دا اپیل کوم او NWF والا ته هم عوامو ته هم اپیل کوم چې په پاکستان کې په صوبه سرحد کې بالکل افغانۍ د سره منونه دا شرپسندي موږ دا بالکل نه تسلیمو که څوک یې تسلیموي او که نه تسلیموي که لږ یو که ډېري خو دا بالکل اپوزیټ خلک دي رژیم خلک دي دا موږ په افغانستان کې هم نه پرېږدو د افغانستان خاورم زموږ خاوره ده موږ د افغانستان نه په جبرن وباسو دا موږ نه پرېږدو موږ یې نه تسلیموو افغانستان هر بچی چې کوم دی خطرناک دی او خبره لږ دی او که ډېر دي دلته عوام دلته وخت تېروي
ویره د دې ځای نه به ښه په انسانیت په سړیتوب ښه په شرافت ځي افغانستان ته او د افغانستان نه یې لرې کوو ځکه چې دا بدعمله خلک دي دا بددماغه خلک دي دا بالکل موږ نه منو. تشکر. څه وایي دغه فیصله چې مرکزي حکومت کړې ده د افغانانو د انخلا؟ مرکزی او صوبایي حکومت چې کومه فیصله کړې ده نو دا د ستاینې وړ ده. هغه کار ملک وي هر شهري ته حق حاصل دی خو افغانستان چې دا کم خلک دي د پاکستان نه وباسي نو داسې بالکل هم اچانک نه ده پکار. وجه دا ده چې هغه خلک دلته پیدایش شوی دی 40-50 کالو نه یا لا سیوا چې کوم دی هغه زیاتره خلک دلته هغه میشت دي او په پاکستان کې ژوند کوي. هغوی دلته روزګارونه دي هلته په افغانستان کې د هغوی د یو کټ ذهن نشته دی. کدی حکومت داسې دا خلک د دې ځای نه وباسي ډایرکټ وباسي نو د هغوی هلته هېڅ هم نشته دی. نو د پاکستان حکومت له پکار دی چې داسې یو لایحه عمل ورته جوړ کړي چې په هغې باندې دی دلته په پاکستان کې پرېږدي. دا خو یو لایحه عمل دلته خو ته وایې چې د څه وخت لپاره دې پرېږدي خو حکومت هغلته وایي چې دوی له موږ بار بار ډیډلاین ورکړی دی. اوس 31 مارچ یې ورکړی هغه تېر شوی دی خو تر دې دمه دوی لکه هغه انخلا د سوسروۍ شکار ده که نه نه وځي. دغې باره کې څه وی؟ د ډیډلاین خو به زه دا ووایم چې زه اوس مثال زه دلته یم زه افغانی یم زما دلته پیدایش هم وشو زما والد صاحب هم دلته پیدا شوی زما روزګار دلته دی زما هر څه دلته دي چې حکومت ما ته ډایرکټ وایي چې ته افغانستان ته لاړ شه افغانستان ما په خوب کې هم نه دی لیدلی نو لږ هلته خو به ما ته لږه ګرانه وي. نو حکومت له پکار دی چې دلته ورله داسې ده وکړي خیر دی دې نه شړي ودی وای دلته یو ته امبیسي کوله او کی ځای په ځای باندې پاسپورټونه دی ورته دغه کی دی له یو پراپر دغه جوړ کی کنه چې پاسپورټونه ویزې دی ورته ولګي چې کم خلک بیا ویزې نه لګي ماجر کارت مر سره ني نو اغي دی بیا وباسي خدا